السلام علیکم. پرون راسي په سوشل میډیا، په ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک په هر طرف یو طوفان دی او سایفر کوي. ما وی چې نن د تو ویم چې دا سایفر څه شي دی. ځکه چې سایفر زموږ په سیاست کې ډېر لوی رول و. دا تیر 15 میاشتې چې تیرې شوې دا د سایفر نتیجه وه. عمران خان به دعوه کوله چې زما حکومت د امریکې نه یو سایفر راغلی او د هغې په دباو ختم شوی دی، خو دوی نه منله. سایفر دې ته وایي چې د دې ټولو ملکونو سره زموږ سفارتي تعلقات دي. نو زموږ سفیر چې کله هلته کې د نورو ملکونو د سفارتکارو سره یا د های آفیشل سره ملاویږي او هغوی په منځ کې څه گفتگو کیږي، نو د هغې یو سیکرټ دغه چې کیبل ورته وي خفیه طریقې سره دغه ټول دا دوی جوړ کی او بیا خپل ملک او سفارت خانو ته راولېږي چې دلته په فیصله ساز فیصلو کی چې دا نور خلک زموږ باره کې څه سوچ کوي. سایفر د امریکې کې زموږ سفیرو اسد مجید صاحب ډېر پروفیشنل سړی دی، ډېر زبردست سفارتکار دی او امریکې ته همیشه ډېر ښه سفارتکار لیږي ځکه چې دا ډېر سینسیټیو تعلقات دي زموږ د امریکې سره. او د امریکې د سیکرټري ډیپټي سیکرټري چې دی ډونلډ لو د هغه په منځ کې او ورسره پکې ډیفنس اتاشي هم ناسو، هغوی چې څه گفتگو کړی دی نو دغې له بیا د خط شکل ورکړی دی اسد مجید چې ډونلډ لو سووي ما ورته سووي او د هغوی څه خیالاتو او هغه یې رالیږلي پاکستان ته چې دفتر خارجه ته ملاو شو. یو کاپی د اصولا وزیر اعظم ته راځي، یو کاپی آرمی چیف ته ځي. نو هغوی دا وایي چې دا خو ډېر د تشویش خبره ده. اوس د یو امریکې تاسو ته پته ده چې هسې به چغې وایي د هیومن رایټس، د انساني حقوق، د جمهوریت سره موږ ولاړ یو، خو دوی همیشه د ډیکټیټرانو حمایت کړی ځکه چې په اسانه کنټرول کیږي. عوامي خلک خدای چې په اسمبلی کې 300 خلک وي، دویمه دا چې 25 کروړ عوام دی، هغوی له به جواب ورکولي. د ډیکټیټرانو خو دغسې څه مسله نه. نو د ډونلډ لو ورته اسد مجید وایي چې ما ته وایي چې عمران خان چې روس ته تللی دی او بیا تاسو په یوکراین په یو ان کې د یوکراین په حق کې ووټ نه دی اچولی او غیر جانبدار، دا ډېره خطرناک خبره ده او دا د عمران خان ذاتي فیصله ده. اسد مجید ورته وایي دغه چې دی سایفر اوس ښکاره شو، د هغې خلکو اردو ترجمه وکړه او دا په امریکا کې یو اخبار دی تحقیقاتي ډېر زیات معتبر اخبار دی، انټرسپټ نومې دی. په داسې سټوریانو پسې ګرځي، هغوی شایع کړی دی او هغوی وایي چې دا موږ ته د های آفیشل ملیټري سورس نه ملاو شوي او هغه سړی دعوه کوي چې زما نه د عمران خان سره نه د تحریک انصاف سره څه تعلق دی. دا سایفر چې دی په دې کې دا ویلي دي چې عمران خان روس ته تللی دی، نو دا د خپله فیصله کړی او دی د ملک دپاره اقتصادي تعاون دپاره تللی. دا خبره ښه نه ده. بیا پکې دا وایي چې عمران خان چې کله لاړو تاسو ته یاد دی نو په هغې ورځ باندې د شپې روس په یوکراین حمله وکړه، دوی ته بالکل پته نه وه او عمران خان چې کله تلو نو هغوی د ټولو ادارو نه انپورټ اخیستی و. ما ته یاد شي چې سل زاړه سفارتکار یې راټول کړي ریټایرډ، هغوی نه یې تپوس کوو چې موږ له څه پکار دي. ټولو دا مشوره وه چې بس موږ ټول عمر د امریکې سره وکړو، موږ له اوس توازن پکار دی، د روس سره هم تعلقات پکار دي، د امریکې سره هم. د روس سره تعلقات کې به موږ ته ډېر لوی اقتصادي فایدې ځکه چې زموږ سره ډېر نږدې په بارډر باندې ناست دی، 2-3 ملکه پکې په منځ کې دی او بیا روس دی که نه. نو دا ټولې خبرې دي او امریکا خو زموږ نه ډېره لرې ده او روس دی وخت کې حقیقي طاقت بیا جوړېدو والا دی، تیل ورسره دي، غنم ورسره دي، 40% ارزان ملاویږي. عمران خان د خپل عوام سوچ کو، د خپل ملک سوچ کو. نو هغوی چې کله لاړه او حمله وشوه نو عمران خان او هغوی خپل ټیم وایي چې مونږ دا خبرې مخکې هم ډېرو خلکو ته پته ده. هغوی وایي چې مونږ سهار 6 بجې واپس بیا جنرال باجوا ته فون وکړو چې یاره اوس خو حمله وشوه، اوس مونږ څه وکړو. نو جنرال باجوا وایي چې ما لږ ټایم راکړې، زه د خپل ټیم سره مشوره کوم. نو سهار وخت پس چې هغه د خپل ټیم سره مشوره وکړه، هغه وایي چې زموږ ټولو دا مشوره ده چې تاسو دوره جاري وساتئ. نو عمران خان بیا د پیوټن سره ملاو شو، بل طرف ته جنگ روانو خو هغوی یې دوره وکړه او راله.
دغه موقع وه چې امریکې بیا ووایي چې دا عمران خان یو خو اپسلوټلی ناټ مونږ ته ویلی دی او یو یې دا کړی دی نو دې لر کې هغه سایفر کې دا لیکلي دي که دې مو لر نه کو په عدم اعتماد نو بیا به تاسو ډېر دمکی امیز لهجه ده چې بیا به دسه مونږ ګورو او که مو لر کو نو ستاسو ټول ګناهونه معاف شو. تاسو کو یاد شي دلته کې میډیا خو ټوله کنټرول ده، صحافیان لفافه چې والي بیا چې ته ورته څه وایې هغسې به غوپ غوپ کوي. صحافیانو یو غویمن جوړ کړو، سلیم صافي غونته ډېر معتبر صحافي هم دا وي چې که سایفر راغلی زه به د صحافت پرېږدم عمران خان دروغ وایي، ټولو میډیا به دا وکړي. سیاسي خلکو هم ډېر زیات دغه وکړو په دې باندې چې دا د دروغ وایي خپل حکومت بچ کوي او مونږ یې لکو. خو تاسو یو شي پکې نوټ کړی دی، د ازلي دشمنان چې د یو بل وینو ته ناست دی، نیشنلیان او مذهبي پارټیان، بیا پیپلیان او مسلم لیگ نون، دا ټول داسې یو ځای شو ته به وایې چې د ترور بچي دي او داسې خلک پکې معتبر شو چې څوک یې په میټینګ کې هم نه پرېږدي. راجا ریاض ته څوک وایي، هغه هم د امریکې سفارتکار ورسره میلاویږي او دا ټول یې را یو ځای کړه او د عمران خان خلاف عدم اعتماد راوستو، کوم چې د پاکستان د تباهۍ بنیادونه یې کېښوده. پرون چې اسمبلی ختمه شوه نو سابقه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په اسمبلی په فلور وي چې د دې نه بدترین حکومت او بدترین اسمبلی ما په خپل سیاسي دور کې نه ده لیدلې چې د مسلم لیګ نو ټول خلک وایي په عوامې د مهنګایۍ او د دغه تباهي راوسته او جنرال باجوا ښه په ارام ناست دی. دا د سایفر حقیقت و چې کم دغه وکړه او دوی به انکار کوو. خو یو خبره ده، الله الحق دی، الله پاک د رښتوني سره ولاړ دی. او دویمه چې دروغ به ته څومره ووایې، د دروغ وایي چې رښتیا راځي، دروغو کلي وران کړي، حقه چلو شو زموږ ملک یې لوټې کو. اوس حقیقت پته ولګېده چې عمران خان د سایفر خبره بالکل صحیح کوله. نو سایفر هغه سیکریټ کیبلز دي چې کم د دوو ملکونو د سفارتکارو یا د افسرانو څه گفتگو شي او هغوی څه پیغام رسول غواړي، هغه دی په ریټن کې خپل سفیر او خپل ملک ته راولیږي چې د دغه ملک دا سوچ دی زموږ باره کې. ما وی چې تاسو ته ووایم سایفر راښکاره شو. دا زموږ بدقسمتي ده چې موږ ډېر زیات د امریکې نه متاثره یو او وچ پناهه کوو. ډېرو ملکونو ته وګوره، کیوبا د امریکې سره ډېر وړوکی یو ملک دی او 40-50 سال فیډرل کاسترو د هغه نه منله او د روس سره ولاړو او امریکا ته په ور کې ولاړه وه. روس لاړل او په کیوبا کې اټمي میزایل ورته کړی، کو د غږ وکړو نو دا در باندې درول، بیا امریکې کړنچ هم نه کوو. دا داسې شیزونه دي. خو سټینډ اخیستو دپاره بهادر لیډر چې ایماندار وي، زموږ د ټولو خو فایلونه د هغوی سره دي او زموږ دا ډېر MNA-ګان چې دي دوی د خپل بچو دپاره اکثر په یو د امریکې په ویزا او په نیشنلټي خرڅېږي او هغه د هغوی دپاره څه مسله نه ده. دا زموږ بدقسمتي ده، څو پورې چې شعور را نشي، څو پورې چې د خپل ملک سره مینه پیدا نشي. زموږ دا ملک ډېر ښکلی ملک دی، زموږ فوج ډېر زبردست فوج دی. د لږو خلکو د غلطو فیصلو د وجې د عوام او د ادارو منځ کې څومره فاصله راله. الله د پاکستان ګلي ګلزار ساتي، الله دې د عوامو له شعور ورکي چې داسې په پیسو خرڅېدو او یا په دغه باندې خرڅېدو، په وړه ویزه باندې خرڅېدو ممبرانو نه خدای مونږ خلاص کړي. کله چې ایمل کانسي گرفتار کړی و د ډي جي خان نه، دا د نواز شریف دور ده، نو د امریکې یو سینیټر ویلیو چې پاکستانیان د ډالرو دپاره خپله مور هم خرڅوي او دا ډېره د افسوس خبره وه چې زموږ باندې دا الزام دی. خو هغه دوی ټولو ثابته کړې ده، نو موږ پکې څه نه شو ویلی. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. په دې کمنټ وکړئ او دا شیر کړئ چې د ټول خلکو ته د سایفر حقیقت پته ولګي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.